الله الرحمن الرحيم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم صدقت يا رب العالمين. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام واقعا ديجت سوليبا موسى عليه الصلاة والسلام الأخوال العالي ودور نورد آوازش موسى عليه الصلاة والسلام تدور آوازش يا موسى يا موسى عليه الصلاة والسلام إنه يقينا شان دار أنا الله جزاك الله العزيز غالبا الحكيم حكمت يا ورتي د اجمالي خبره تفصیلا سے بدل رشد الله ورته وعلم عصاك او ورزوات خبر كونټه خپل كونټه گزار فلما راها بس هر کله چې ولید دغه كونټه تحتز چې دا حرکت کوي یا ولید دغه مار تحتز تتحرك چې حرکت کوي کأنها گویا کې دا جان وړوکی مار دی. موسی علیه السلام چې کله کونډه وغورځوله د هغې نه مار جوړ شو. بل ځای به راځي ثعبان غټ مار ته ویلی شي مار ته د دې مطلب د دې هغه هم صحیح ده غټ مار خو یو یا مجلسونه جدا و هیئت یې جدا و مختلف مجلسونه یوه خبره. دویم نمبر خبره دا ده چې په ګرځېدو کې او په توندۍ او په حرکت کې داسې وګویه چې وړوکي مار څنګه وي او په غټوالي کې چې دی ډېره غټه دي دا الله وایي کأنها جان گویا کې دا وړوکي مار دی ولا مدبرا نو واپس شو موسی ولا وګرځېد موسی علیه السلام مدبرا شا کوونکي موسی علیه السلام چې را واپس شو شا کوونکي وګرځېد چې وایي خبره دا ده چې انسان ته یو یره د ایمان ده او یو یره چې ده ظاهرا د اسبابو نه ده. مثال په ډول چې الله ته وایي چې لکه دا ولې خاطي را روان شي یا سپی یې ولې شوي دی رامنډې وایي ځان بچ کړه انسان په زړه کې یره راشي ځان پټوي نو دا د ایمان د کمزورۍ نښه نه ده. کأنها گویا کې دا مار چې جان گویا کې دا جان وړوکی مار دی ولا مدبرا نو واپس شو موسی علیه السلام شا کوونکي وګرځېدو شا کوونکي ولم يعقب او بشا یې نه کړل. الله وی موږ ورته بیا اواز وکړو موږ ورته ویل یا موسی اے موسی علیه السلام لا تخف مه یریږه إني يقينا لا يخاف نيري لدي المرسلون فنز زما پیغمبران یا زما سره چې کوم پیغمبران زما په خوا وي هغه نيري یعنې ته اوس پیغمبر شې یا رمکه الا مگر من هغه څوک ظلمه چې نقصان یې کړی وي ثم بدل بیا وکړي حسنا نیکي ده یا ثم بدل حسنا بیا وکړي په بدل د هغې کې نیکي بعد سوء پس د بدۍ نه ګناه د چا نه شوي یا بدي دې شوي نقصان دې شوي د هغې نه پس دې څه نیکي وکړي الله ربالعزت فرمایي فإني غفور رحیم پس یقینا زه بخښنه کوونکي او رحم کوونکي. خبره دا ده کمی کوتاهی در نشوي الله ته توبه وباسه الله ته وژاړه معافي وغواړه د الله ربالعزت الله ربالعزت به درته ګناهونه معاف کړي. الله یې توفیق راکړي. وادخل يدك
او داخل کا لاس لرا فی جیبکا بخبل ترختی تخرج نراوزی بدا بیضاء تکسبی من غیر سور بغیر دا کدورتنا بغیر دا سنقصانا بغیر دا بدوارینا لاس بده تکسبی روزی دا دی خبل ترخت تدنکا و بیائی رواز فی 9 آیت دا پاغا نهو کدا پنو نهو کی یودالا چی تدرخت لاس دنکی چی واپس وباسه بپڑکی یا فی 9 آیت نهو کی پنو معجزاتو کی پولیگو موسیٰ علیہ السلام دارا الى فرعون تا وقومه وقوم دلتا انهم كانوا قوما فاسقين یقینا ودا فرعونیان یو قوم فاسقان نافرمان بدمعشان خوا و یو خبره باندې بوي غوي چیو نو مونږ یو بل څوک نشته دا نن سبا چې ته د سم خبره کوي په زه داته لاسه ته خاصه لګي دا نه کار ته ته یو خبره کې پتا کا کو څه سم نه تاسو د دین خبره ورته دي مليان ځان نه کار دا د پردې خبره ورته دا مليان دغه ځان نه کار کوي دا زړې خبرې دا د جاهلیت زمانہ او نعوذ بالله من ذلک اغیله د پردې ضرورت دا خدای نه زیات وحشیان هغه خدونه وحشیان نو هغه چې یو محدود ځای پورې او ایمان نه وروړي په په مور باندې بچی دی مغلی کا تړل نعوذ بالله دا اسلام خلکو ته راغلی نو او سره د دې چې ځان ته مسلمان وي نو مسلمانې داوی لري اوس د موریانو سره د زنا کې سنندروز د مسلمانانو معاشره هفته لاندې کېږي د نیکه سره د وسیله نیکه په خپل وسیله باندې راپور نه لري دا موږ کوم معاشره د پاتې د قرآن نه لري د قرآن نه لري تخت داسې زمانہ او بسر کوي او کور کې بناسته پر پټکی باندې تار کېږي د عزت جنازه بدلږي دا به چې ما به صرف دنیایي کار زده کړ دنیایي تعلیم مې زده کړ د دین نه مې لري دا یو شاعر ولا د صبح وفات شوی دا خپل کسره خبره کوله دا د کور کس وی بچو ته به د کور کس وی بچو ته به چې بچی جمعه ته باندې ځای کوي موږ کوي خدا کنه کوي نو کور دې کنه کوي بس مګر هو کوي کور نو جمعه ته باندې مليان راځي قبضه نه کوي اوس په بادشاہ اوس په بدلې چې چا پاتل خبر اداره چې داسې چې د دین نه لري تختی نو بیا به دا نتیجه ته راځي الله موږ وادخل يدك او داخل خام نو فی 9 آیات مستا نشانی سوی مخی تیر شوی دی بسورة الاعراف کی بیو آیات کشپر کی اللہ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین اللہ رب العزت فرمائی بدی باندې طوفانونه راولېږل یا به سیلابونه راغلل او یا باران ډېر زیات شوی نقصان ورکړ والجراد والقمل ملخان ولا فصلونو باندې راوستل تاسو دا لیدلو لږ وخت مخکې د موږ پر د بلوچستان علاقې والیا غسیلونه ول وغیرہ ملخان ویا غیر بچا ولا ډول کې دا بچا ولا سمول جوازو چې ملخان نه او سپری یا کټمل په بارسه کې شوی وای والضفادع او چندخان په بارسه کې شوی چندخان وای مداغه یو ډاکټر صاحب الله دې خصاتی هغه وایي چې د چندخ وخت چې دا صحیح ده دا چې دین نه لري دا بیا ځان نه بارسه کې مشوره کې بیا دا انجام د دې وخت صحیح ده بس ته او په الله او الګ ولې لحمن وريا قرآن کې خدا سے راځي بس ما دې د پیرونیان وخت نه کوي نه د بلوي چې دې نه
چک وکړ سموسه دې جوړوي والضفادع بل والدم آیات او وینا آیات مفصلات مدانخه اوس وینا یو دیبا سند منګه هم چې د ادرک مدرک چې بدلګاری کوي په کې زعفران د دې په استعمال او بیا دا ترکاری چې د خصمه به کې خودلا او چې لږ سات پس به ودا ټول وینې شوی و او به ټول وینې شوی الله دې وساتي او بنا یو څه سکی حتی د دې پر علماء لیکلي چې د یو قبطي یعنی د فرعون د قوم او یو د بني اسرائیلي په خپلو کې ملګرتیا او مضبوطه ورولي به او اشنایي به وه نو دې قبطي ته به وویل چې وایي ته دې قبطي ورته چې ما له اوبه راکړه خو وایي ته شویلي دي راتاسې نو ده به له اوبه ورکړې د ده لاس کې به ووایي چې هغه له مې ورکړی به وینه شو بیا به ورته حتی تر دې چې اخره کې ورته قبطي وي چې ما له په دې خوله کې اوبه راواچوه نو د ده په خوله کې به اوبه وي د بني اسرائیل چې د هغه خولې ته بدلې د هغې نه به وینه جوړه شوې الله دې وساتي چې الله دې راټینګوي بیا دې سم راټینګوي د دې وجې د دغې نه ځان بچ کړه ورته موږ هم ډېر ګناهونو کې اخته یو بیا ورپسې وګوره بني اسرائیل هغه په ګډوډو بیا سر شو نو هغه خدای پاک څنګه وویل مختنه سره یې پرې مقرر کړه څو څو پیري وویل نه وویل هیکل یې ورته د ځمکې سره هوار نو خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زما امت چې دی وایي دا به د بني اسرائیلو په نقش قدم ځي حتی حذو نعل بنا وایي که څنګه چې د خو دا پیزان یو بل په شان دي دغه شان به زما امتي د هغې په شان برابر دي چې هغې کوم ارامتوبونه کړي دي به کوي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تر دې که هغې کې یو کس راپاڅېدلي نعوذ بالله من ذلک د خپل مور ته یې نزدېکت کړي نو زما په امت کې به داسې خبیث او بدبخته راپاڅي چې دې به خپلې مور ته نزدېکت بیا فرمایي وایي په هغې کې 2 اویا فرقې جوړې شوې او زما په امت کې به 3 اویا فرقې جوړې دي کلهم فی النار دا به ټول په اور کې الا واحده یو به په اور کې دي بیا صحابي تپوسي قالو من هي دا رسول دي ورته وایي چې زه او زما صحابه پسې باندې بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها بیا او ابن عباس به په روایت کې یې بیا وضاحت کې هم باندې سنت او جماعت یو له یو طبيعت ولانه کې خیر خبره مې دی کې نو چې څه هغه کړو مې دا بدې کوي ګناهونو نه ځان بچ کول پکار رسول د باقي خلک اخته کې الله دې سره قران ته ځان نږدې کول پکار دین ته ځان نږدې کول پکار تاسو په خدای کې مګي تاسو موږ چې خلکو وسیله مو ورتي کا قران غریب کسوي هغه چې علم وکي نو هغه د مشکلات د خدای په داونه ډېر پیدا ډېر په وخت بلا مشکلات او چې د پیسو وسیلې د پورا برابر وي په ټولو کې یو علم د مباس یا دا کس دنیاي نه په کا دیني په ولې ستر باندې سنداخ پېږي چې د ذهن په دنیاي امورو کې کار کوي په دین کې کار نه کوي په جنگ جګړه کې زموږ دماغ کار کوي بارامي دوبونو کې دماغونه کار کوي چې مسلمانان دي په پوله پټي کې دماغ کار کوي او چې خبره د دین شو استاد نه پوي مسول خپوي او توت د شو ویل نو د دې رسو کې او ویل دي چې دا د حق کې را پسې ګډي نه دا مارا په خپل نه دي د پستر وګړي یقین نه الله دې معفو کړي دا څه پکار دي چې خپل دین درانه دي شو موږ شروع پس کمی وی هغه پورو دغه شان چې بیا د چا حق بیا سره خبر خپل کشران باندې دي الله دې توفیق راکړي الله وی انهم یقینا بیوقو او بلا نه بیا چې دا په سورۃ الانعام کې دا سورۃ یونس کې غالبا چې دی په دمان او د سرو ډیر زیات شوکیا د سرو زرو ډیر زیات شوکیا نو موسی علیہ السلام د خدای نه سوال وکړ خدای پاک ته په دغه کې مستی الله رب العزت والله ټول ګټه وګرځول سرو سپین کواله وی تاسو بالکل عام ګټه شو کیسه
الله وی دا مختلف ادوار کې دی بران موسی علیہ السلام دا هغه ورته بیا دعا وکړه بیا به راځي شروع انهم یقینا کانوا قوما فاسقین یقینا کانوا قوما فاسقین قوم بدمعشان فلما جاءتهم بصر کله چراغ لبیدا آیاتنا نخی زمانگا مبصرتا واضحا قالوا ندیویل هذا سحر مبین دا جادو دخکارا موسی علیہ السلام تے پا مخامخ ہوئی وی دا جادو دخکارا جادو دخکارا وجحدو بها او انکار اکبر معجزات سرددین انکار اکبر واستیفنتها انفسو او حال داری چیزلونا مطمئنو دا دی بدغن خوبان دی ظلم دا معنی چې دا معجزه ده او ظلم او علوا دا ولې د ظلم او د تکبر ډېر خراب شي د دې وجه صوفیای کرام دي چې هر مرید ته خپل فیر د هر چا اوچت ښکاري که د مرید په زړه کې دا چې وایي زه ښه یم دا خو غریب دی یا زما دا پیته پلانکي نه بیکاره دی بیا دې مرتبه نشي حاصلولی د شاګرد په زړه کې دا راغله چې زما د استاد خراب دی زه سم یم بیا کیسه روانه ده یا عام مسلمان په زړه کې دا راغله چې وایي زه خو ښه یم چې د چا په زړه کې د تکبر دا ماده راغله د دې علم تباه شو د ده تقوا تباه شوه د ده هر څیز لاړ په اوبو الله دې وساتي او د تکبر د وجې خلک د ډېر څیزونو نه بیا انکار کوي خلق وی په ما کې نشته خدا په اعمال او اقوالو کې بیا ښکاري سړي ته بدلېږي الله دې بچي او داسې ووایه اصل کې وجحدو بها او دې انکار وکړ په دې معجزاتو سره د دې نه نو دغه پکې بې د ظلم او علوا په ظلم سره او په څه سره په لویوالي سره حالات کې واستیفنتها انفسهم حالات کې د دې زړونه مطمئن و په دغه نشانو باندې فانظر رسول ورکای بکان عاقبت المفسدین چې څنګه لري انجام د فساد کوونکو چې څوک فساد پر اپ کوي بزمکه کې فساد دی الله وي څنګه عبرت می ورکو بزمکه کې فساد مکوي مسلمانان متن کوي ظلم مکوي زیاتی مکوي د پر مسلمان تنګول څه ضروري نه چې تاسو چا څوک پډا ضروري نه څوک په نظر سره دا واکو کوم به خدای ورکړي که څوک چې په تعویذونو سره تباه کوم به خدای ورکړي که څوک چې هغه د پیسې ګیري کوم به خدای ورکړي نه د مسلمان حق وپیژنه الله دې له توفیق راکړي یا موسی اے موسی علیہ السلام انه یقینا شان د الله چې الله ام العزیز غالب الحکیم حکمت والا والقوا وروا عصاك امثالنا فلما موسی علیہ السلام دیلا تحتز تتحرکو چې حرکت یې کوو کانها گویا کې دا جانم وړو کې مار دی والله نو واپس شو دي مدبرن شاکون کې وګرځېد شاکون کې ولم يعقب او شاته نه کتل یا موسی نو ورته اے موسی علیہ السلام لا تخف مېریګا انی یقینا لا يخاف نه یریږي لدی المرسلین زما باندې پیغمبران یا زما سره پیغمبران الا مگر من حسو ظلمت نقصان کی ثم بدل حسنا بیا بدل گدی کی نیکیو کی بیا اپنی کے لرا بعد سوء پس بدینا فإنی نوس یقینا غفور رحیم بہنا کون کی ورحم کون کی اللہ دے رحمت کو رحم وادخل او داخل کیدگا باللاس مبارک لرا باللاس طرفی جیبی گا بخبلتا اطراف کی تخرج نراو بزی بیضوان تکسبی من غیر سوء بغیر سبدینا بغیر دس نقصان کدولتنا فی تیسی آیات دا پا نخو کیا دا پا نو موجزاتو کیا ودا یا فی تیسی آیات پا دغا نو موجزاتو سلام علیکم موسیٰ و حارون علیہ السلام لرا الى فرعون دا و قومی و قام دلتا انہم یقیناً بی کانو قومن فاسقین قوم فاسقان نافرمانا فلما بصر کل جاءتهم چراغ بیوتا آیاتنا نشانی زمنگا معجزات زمنگا مبصرتن روحانا واضحا قالوا نوحدی هذا سحر
ظلما وعلوا فظلم او عداوت سرا فظلم او بلوی سرا فتکبر سرا فانظر اغورا کیف كانت سرد عاقبت المفسدين انجام د مفسدانو انجام د فساد کوونکو الله رب العزت دې د فساد مساتي کوشش دا پکار دی چې حاضری لګوي حاضری موږ بل پټې باندې ملګری راځي کوشش دا کوي چې د ترور رسول الله صلی الله علیه وسلم کو سم دا وایي چې حاضری موږ کوي لاس یا د حاضری لګوي کوشش دا پکار دی چې دین کارونو کې بل چړ کوي انسان الله دې توفیق راکړي ان د دنیا رنګ کوئی د ډېر څنګه د رس راځي لوی علماء کرام زمکه نو ستي نن د ټول باب مدارس سره او دیوبند څومره چې مدارس او هر مکتب فکر چې راځه علمیت منلو او د کشان د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت مرکزی رهنما ډاکټر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمه الله تعالی رحمت واسعه هغه وفات شو سوخت بیمار بلګړې وخت بیمار او د جامع بنوري عالمي چې د محترم وبلا تبر کې دین کار او تشریح الحديث او بیان د دین خدمت او ډېر لوی شخصیت هغه وفات شو دنیا خاصه دغشان دنیا رنگ والا کا غلط انداز کرتی ہے کسی پر کیا گزرتی ہے خدا ہی بھول جاتا ہے کسی پر کیا دنیا کا ما پتا پټول باندې روانه کیسه ختمي ګرځره د لوی خلک روانه چې لوی د دنیا محمد باندې صاحب د دنیا لاړ د دنیا ویرانه نشو کېږي نو په ما تاسو سره شي خبره ده چې تیارې وکړه دا لوی یقینا تاسو دا څه خلک دي تاسو هم خبرو تاسو چې بانکي امنیت کې چې ویلي مو دي امنیت چې تاسو د هغې علمي خدمات او کولو د هغې علمي میدان کې موازنه بیا وکړئ ویې ګورئ بیا به درته پته ولګي چې دا د کومې مرتبې خلک روان دي رسره ده حدیث شریف کې راځي چې کوی آخره کې به علما علم اوچتېږي بېکرز علما لوی علما به اوچتېږي کوشش دا پکار دی چې اکابر چې کله لاړ شي نو اصابرو له پکار دي کشران له مشر ته چې کله لاړ شي نو کشر له پکار دي چې هغه دې ځای پورې د دین کار را رسولی دی چې د هغې نه وړاندې بیا کشران ورسي موږ له دغه باندې یو سوچ پکار دی فکر پکار دی چې بھائی موږ هم کم از کم په خپل کور کې یو داسې کس پر اوچت کړو چې هغه د دین خدمت وکړي او زموږ په زړه یاد شي الله یې توفیق راکړي من مشر چې کوم ځای پورې ګوله رسول دی نو چې بل کشر راپسې راځي هغه یو دوه ګامه مور مراقبه کړي یو بل ته د جګړې خلک نه دغه نه دین میدان کې کار پکار دی چې د دین کار هغه کوم څه دی رسول چې هغې نه وړاندې ورپسې کشر کار کړي دې کې لږ سوچ پکار دی ځان ته خپل کشر کړي موږ دا میدان د سره پرېږدي کرکټو ته توجه کوو ګیمونو ته توجه کوو د خپل کشر چې دی بلکل سکیافتۍ ښه راته پدی چې دی په ګډو ګډو ګرفتاری خو د دین د میدان د علم د میدان د دې د سره نه هغه خپله سوچ کوي نه ورته موږ کوو نه هغه سوچ کوي ښه به هغې پرېږدي ورته ګرځه چې څه کې خو یو کار کوه بچي چې قرآن لخوا لمه ورته جومات لمه ده بیا به ګیره پرېږدي خلک به درته د زړې زمانې کس وي بیا به ته چې په غلطه لاره خته شي بیا به زمانه شي بیا به د بوډا شي نو دا کیسې نه د دین طرف ته چې دین استقامت پکار دی او دغه به ستا لپاره دنیا هم سرمایه وي او د آخرت به هم ستا لپاره سرمایه وي او که نه د دین رس طرف ته لرې ځو رس مثال بتاؤ الله رب العزت راته معلوم خپله کوشش پکار د قرآن ته رانږدې شي نور د کشران کوشش وکړي په ویب ټیم کې پر باندې کوي په ډوډۍ کې پر باندې کوي د هغې نه علاوه هم مسایلو ته باندې کې بل څه چې مسایل دي هسې اوزګار یو څه ګیمونو کې کرکټ وکړي یو څه اختر دي د هغې نتیجې ډېرې خراب وي تاسو ټایم پته لګي او لیټ لګي نو مور او پلار چې دی هغه به بچي ښه پوهېږي خو هغې هسې پټ ساتي چې مشر قرآن ته نه رانږدې کېږي مشر ته ته مینت دی چې وایي ته قرآن ته رانږدې شه بیا به کشر څنګه چې مشر ته ته وایي چې ته لمونځ وکړه هغه کیسه به یې بیا خبره درته بار بار کوي چې ته ورته وایي چې وایي لمونځ کوه پلار ته به د علما به یې راپسې پلار مې خپله نه راپسې الله دې راته د دین توفیق راکړي هغه مشران ملي ته دعاګانې دا د هغې برکات دي چې موږ دلته کې ناست یو دا ترجمه چې موږ کوو دا د استاد محترم مفتي اعظم پاکستان
مفتي محمد زرولي خان صاحب رحمه الله تعالى، هذا شيخ منصور بابوي سيدنا كريم الله سے، هذا مولانا فاضل حنیف شهید رحمه الله، هذا خواجہ صدیقی سے مفتي الله تعالی سوق په عمر کې مشران او علم الاحسان عبد الاحسان انسان د احسان غلام دا د هغې د دعاګانو برکت دی چې دلته کې ناست د دغو علماو د استادانو برکت دا د مشرانو برکت دی دا د مور پلار برکت او نه که دغه نه وي موږ د دې ځای قابل نه یو صفا خبره کوشش به دا کوو چې دین طرف ته خپله پرانږدې شو بشر پرانږدې موږ ته دا نه وایو چې دنیا موږ ته هغه که دا موږ وایو که هغه تاسې په خپله هم کړې په زور یې هم کړې او په زور هغه یې په زور کړې خو موږ درته دا مینت کولی شو ټولۍ درته غوړولی شو دا درته ویل شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې میراث کړه لږ خپل بچي او خپله اړوند شي دغه مینت درته دغه د ډاکټر عبدالرزاق سردار رحمه الله ده ما د تره زوی نه دی زما پلار نه دی زما ما دې چېرته ما جایداد نه دی راکړی خو نن پرې زه خفه یم علما پرې خفه دي طلبا په خپل په مدارس موږ اوس پورې د مردان یو مسؤل چې په دې کار کې اندازې اجباري د دوی خلک چې د په دې باندې هر مقاله فکر اجباري بند معتدل خلک د چې درش د ډېر خلل راغلي کوشش دا پکار چې موږ خپل سنا سم الله دې